أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله پوهیږي په معنی د دې حروف باندې الله الله تعالی لا اله نشته معبود برحق الا هو سوا د الله نه الحي چې همیشه جمع ذات دی القيوم او نظام چلون کې ذات دی نزل عليك الكتاب نازل کړی دی الله رب العالمین پتا باندې الکتاب کتاب لرا چې دا قران دی مصدقا پدا سه حال کې چې تصدیق کوونکی دی لما ده غصا بین یدیه چې مخکې دی قران نا وانزل او نازل کړی دی التوراۃ نازل کړی دی الله التوراۃ لرا او الانجیل او انجیل لرا من قبل مخکې د نزول د قران نا هدن چې دا قران دا کتابونه هدایت للناس د لپاره د خلکو وانزل الفرقان او نازل کړی دی الله رب العالمین دا فرقان قران ته فرقان زکه چې در جدای را وسون کې په مابین د حق او د باطل ان الذين يقيننا كسان كفروا چې کفر کړی دی بآیات الله پایتونو د الله تعالی باندې لهم داوی د پاره عذاب دی شدید سخت والله الله تعالی عزیز زور ور ذات دی غالب ذات دی ذو انتقام خاوند د انتقام غسلو دی ان الله یقینا الله تعالی لا يخفى نه پټیږي علیه پد باندې شی انس شی فی الارض پسمګه کې ولا په سمايونه پسمانونو کې هو الذي الله ذات يصوركم چې شکل درکې تاسو فی الارحام په خېټو د میندو کې کیف یشاء سرنګي چوغړی لا اله نشته معبود برحق الا هو سوا د الله نه یعنی لایق د عبادت نشته الا هو سوا د الله نه الحي العزیز زورور ذات ته غالب ذات ته الحکیم او حکمتون والا ذات ته هو الذي الله هغه ذات ته انزل علیک الكتاب چې نازل کړی دی پتا باندې کتاب منه بعض د کتاب نا آیاتون دی محکمات پوخ مضمون والا هن چې دغه چې دی الكتاب اصل د کتاب دی واخر او بعض دنا متشابهات مشابه دي د یو بل سره فاما الذين فسر جا کسان دي فی قلوبهم چې پزړونو داغوي کې زیغون کوواله دی فیتبعون نو پس دیو تابعداري کوي ما دا غسا تشابه چې مشابه دي منه د آیاتونو نه ابتغاء د پارا د لټول ول فتنه د فتنه وابتغاء او د پارا د لټول تعویله د حقیقت د دی وما يعلم تاویله نه پويږي په حقیقت د دی آیاتونو متشابه آیاتونو باندې الا الله مگر الله پويږي والراسخون او راسخون هغه جوور خلق په علم کې پاخه خلق په علم کې یقولون ويامننا مونږ ایمان راوړل دی په دې باندې کلن ټول جدي من عند الله اذا الله د طرف من عند ربنا زمون د رب د طرف ندي وما يذكر او نصيحت ناخلي د دې آیاتنا الا مگر اولو الالباب خالص عقلن والا خلق اولو الالباب خالص عقلن والا خلق ربنا غرب زمونگا لا تزغ مکه گوا قلوبنا زړونه زمونگا بعد هدیتنا رستداغنا چې ته هدایت کړې دې مونږ ته وهب لنا او بخي مونږ ته من لدنک د خپل طرفنا رحمتا مهرباني انک یقینا انت الوهاب هبه کون کې ذاتی وهب هغه چاته وي چې بغیر د عوض نه وشي چاله ورخي ربنا ورب زمونگا انک یقینا جامع الناس جمع کون کې خلق لرا لیوم نغرز کی فی یوم پاغرز کی لاری بجی شک نشتره فی پاغی کی ان الله یقینا تعالی لا یخلف خلاف نہ کہ المیعاد دخل وعده ان الذين یقینا کسان کفروا چې کفر کړي لن تغنیا وا بنړی عنهم ددیونا یا دف بنکی عنهم ددیونا اموال مالون دی ولا اولاد من اولاد دی من الله شیء عذاب د الله نس شی اولئک دا کسان چې هم دیو وقود النار خشاک د اور دی كدأب آل فرعون حالهم حال د دیو پشان د حال د فرعونانو دی دأبهم كدأب آل فرعون حال د دیو پشان د حال د فرعونانو دی والذین وهاکسان من قبلهم چې مخکې د دیو نه دی کذبوا چې دروغ ګڼل دي بیا آیاتونو زمونږه فاخذهم الله نفسني ولي والله رب العالمین دی لره بذنوبهم په سبب د ګناهونو دی والله الله تعالی عزیز شدید سخت دی العقاب عذاب ورکولوږي
قل ورته وایه للذین کسانو ته کفروا چې کفر کړی دی ستغلبون زر دی چې تاسو به مغلوب شئ وتحشرون او راجمه به کړی شئ الی جهنم جهنم ته وبئس المهاد او ډېر بد ځای تیار کړی شوی دی یا ډېره بده بستره ده یا ډېر بد دی هغه عمل چې تاسو یې کوئ قد کان یقینا و لکم ستاسو نه آیتن یقینا و ستاسو دپاره آیتن نښه د قدرت او د عبرت فی فئتین په دوه ډلو کې التقطا چې میلاوي شوي د یو بل سره فئتون یوه ډله تقاتلو جنګېدله فی سبیل الله د الله په لاره کې و اخرى او بله ډله کافرتون کافره وه یرونهم چې ښودله مونږه یو بل ته مثلیهم په مثل د دیو باندې رأی العین مخامخ د سترګو والله الله تعالی یؤیدو مضبوطوي بنصري په خپل امداد سره من هغه څوک یشاء چې وغواړي ان فی ذلک یقینا خامخا په دې کار کې لعبرة خامخا عبرت دی له اول الابصار د پاره دغه بصیرت والا خلکو چې چا د زړه سترګې د زړه هغه دلیل برابرۍ فکر برابرۍ د هغې دپاره یو بصیر دی بصارت او یو بصیرت دی له اول الابصار د پاره د لیدونکو یا په زړه باندې دلته بصیرت مراد دی د سترګې خو د دیو سره وي خو د دیو سره د زړه بصیرت نه و چې په هغې سره سړی د حق او د باطل په منځ کې فرق کولی شي زینا ښایسته کړی شوی للناس خلکو ته حب الشهوات مینه د خواهشاتو من النساء د زنانو نه والبنین او د بچو والقناطیر او د خزانو المقنطره چې د یو بل له پاسه کېښودلی شوي دي من الذهب د سرو زرونه والفضة او د سپینو زرونه والخیل او د اسونو نه المصومة داسې اسونه چې مضبوط دي یا شاندار دي یا سریدونکي دي والانعام او د چارپایانو نه والحرث او د میوونه فصل حرث او د فصلونو نه ذالک دا چې دی دا اشیاء متاع الحیات الدنیا دا ژوند دنیا دا سامان دی د ژوند دنیوي دا فیدی دی د ژوند دنیوي والله الله تعالی عنده د الله سره حسن المآب خزه دی د واپس کېدو قل ورته ووایه او نبئکم زه خبر درنکم تاسو ته بخیرین په غوره من ذلکم د دې کار نه تاسو ته ما للذین دپاره د هغه کسانو اتقوا چې ویرېده عند ربهم په نزد د رب د دیو د څوک چې د الله نه ویرېده نو د الله په خوا کې به د دیو سره د دوی دپاره څه شی جنتونه به یې تجري چې بهیږي به من تحت الله د هغې نه الانهار نهرونه خالدین فیها همیشه به یې دوی په هغې کې وازواجن او بیبیانې به یې مطهرة پاکې کړې شوي بیبیانې به یې پاکې کړې شوي هر قسم طهارت مراد دی ظاهرا به هم پاکي وي او باطنا اخلاق به هم پاکي عقیده به هم پاکي ښایسته خبرې به وي ورضوان او رضامندتیا به من الله د الله د طرف نه والله الله تعالی بصیر لیدونکی دی بالعباد په خپلو بندګانو یعنې خپل بندګان یې چې دوی څنګه عمل کوي الذین هغه کسان یقولون چې وایي ربنا ورب زمونږه اننا یقینا مونږ آمنا ایمان راوړی دی فاغفر لنا بخښنه وکړې مونږ ته ذنوبنا زمونږ د ګناهونو وقنا او بچ کړي مونږ عذاب النار د عذاب د اور نه اوس پنځه صفات د دې ذکر کوي الصابرین صبر کوونکي والصادقین او رښتیا ویونکي والقانتین او عاجزي کوونکي والمنفقین او خرج کوونکي خپل مالونه لره په لاره د الله والمستغفرین او استغفار ویونکي بالاسحار په وخت د پېشمني کې چربا شهد الله گواه دی الله رب العالمین گواہی کوي الله رب العالمین انه یقینا شان د خبره ده لا اله نشته د لایق د عبادت الا هو سوا د الله نه والملائکه ملائکم دا گواہی کوي چې د الله نه ما سوا بل څوک لایق د عبادت نشته او اولو العلم او هغه خلک هم گواہی کوي چې هغه علم ولادي قائما چې قائم ولاړ دی بالقسط په توحید باندې انصاف توحید دی کنه او شرک ظلم دی لا اله نشته معبود برحق چې لایق د عبادت الا هو سوا د الله نه العزیز زورور ذات الحکیم حکمت والا ذات ان الدين يقينا دين مقبول عند الله فنزد الله بن الاسلام او اسلام دی ومختلف الذين اختلاف نو کړه کسانو تل کتاب چور کړی شی ورته کتاب الا مگر من بعد ما جاءهم العلم رسل هغه نه چې راغلی دی ته علم بغيا د وجد عناد او د حسد او د تکبر او د ظلم نه بینهم فمن ذلیو و من یکفر چا چې کفر کو بیات الله د الله پایتونو باندې فین الله یقینا الله تعالی سریع الحساب زری حساب غیستون کدين فین حاجو کا پس کچرته دیو جنگ او مقابله کوي تاسو سره فقل ورته وای اسلمتم تابع کړي دی وجه خپل مخ لله یا الله تو من تبانی او هغه چا چې زما تابعداري کې هم تابع کړي دی وقل او ورته وای
للذین کسانو ته اوتل کتاب چې ورکړل شوی دی ورته کتاب الامین او امیان اسلمتم آیات تابعداری کوي د دې الله فإن اسلموا پس کچرته دیو تابعدار شو فقد اهتدوا نو یقینا تاسو په هدایت فإن اسلموا پس کچرته دیو تابع شو فقد اهتدوا نو دیو به یقینا په دې وخت کې په هدایت باندې وان تولوا کچرته دیو واوردل فإنما نو پس یقینا عليك البلاغ نو پس نشته پتا باندې مگر څه شي رسوانه فإنما عليك البلاغ پس یقینا پتا باندې صرف رسوانه د تبلیغ دی والله الله تعالی بصیر لذن کې ذات به العباد په خپل بندګانو باندې الله خپل بندګان یې جو څنګه عمل کوي ان الذين يقيننا كسان يكفرون چې کفر کوي بیاات الله پیاتونو د الله تعالی باندې ويقتلون قتل النبيين پیغمبران لرا بغیر حق بغیر د حق نه حق څه شي دی ورکه سړی مرتد شینو د اسلام نه واوړي نو سړی قتل کی نو دا یو حق دی یا سړی شادي شودي زنا وکي نو هغه سړی قتل کی یا یو سړی راولېږي بل سړی ووجني د هغې په وجه د هغې په مقابله کې قصاصا وجلی شي پیغمبرانو خدای یو کار هم نه دی کړی نو ولې وجنئ ويقتلون او دیو وجني الذين كسانوا لرا يأمرون چې حکم کوي بالقسط په قسط انصاف باندې من الناس خلقنا پیغمبران هم خلق وجني او هغه خلق هم خلق وجني چې څوک د حق خبره کوي د قران او سنت دعوت کوي اسلام خلقو ته بیانوي فبشرهم الله و زیر ورکړي خلقو له چې څوک انبیا وجني او څوک د انبیا تابعدار خلق وجني بعذاب علیم بعذاب علیم باندې چې دردناک عذاب الله به زور ورکم اولئک دا کسان الذين كسان دي حبطت چې برباد شي دي اعمالهم عملون دیو په دنیا په دنیا کې ول اخرت او په اخرت کې وما لهم ونبي د دې لپاره من الناصرين سوک امدادي علم ترى تنقول الى الذين اوتو چې ورکړی شو نصیبا صبرخا من الكتاب د کتاب نه یو دعونا چې دی را بل شو اله کتاب الله یا کتاب د الله ته ليحكم د دې لپاره چې فیصله وکړي شي بینهم پمن د دیو کې ثم يتولى بیا واوړه د فریق نیوړل منهم د دین او هم مورزون په داسې حال کې دو اعراض کوونکي همیشه اعراض کوونکي مورزون ذالک دا په دی وجه بانهم یقینا دی قالو ویلو لن تمسنا نار وی چې براونه رسیمون ته اور الا ایام معدودات مگر یو سور زید شمیر مخکې معدوده ویلو دلته معدودات زګه د امیان دی وی مونږ بل ډیری روزو بس هغه علماء يهود وغرهم او دوک کړي دیو فی دین په دین خپل کې ما هغه سکانو چې دی یفترون چې ځان نه به جوړولم فکیف انو سرنګ به اذا جمعناهم کله چې براجم کوم دوی لاره یوم نه ورځ تعالی ریبا چې شک نشته دی فی باغی کې ووفیت او پورا به ورګړي چې کل نفس هر یو نه بس ما هغه څه کسب چې کړي دی وهم لا یظلمون په دی باندې به ظلمونه کړي شي قل اللهم ورته وای چې الله رب العالمین چې دی مالک الملک اختیارمند دی د بادشاہي تؤتي الملک ورکی هغه چا ورکی الله بادشاہي او نبوت من هغه چاته تشاو چې وی غواړي وتنزع الملک او راکاږي دا بادشاہي او مشري او نبوت من د هغه چاته تشاو چې وی غواړي وتعز عزت ورکی الله رب العالمین هم من هغه چاته تشاو چې وی غواړي وتذل او ذلت ورکی الله رب العالمین من هغه چاته تشاو چې وی غواړي نسوک ذلیل کی او سوک عزتمن خود الله کار دی بيدک الخير استا پلاس کې خیر دی الله انک قننت علی کل شیء قدیر باری او باندې قدرت لرونکی ذات دی الله په هر چیز باندې قدرت لرونکی ذات دی دا الله د قدرت نه شی بهر نشته تولج الليل تنباس شپې لرا فی النار فرس کی وتولج النهار فی الليل او بان نباس ورځ لرا فی الليل پشپکی وتخرج الحي او تر او باسی ژوند لرا من المیت د مړینا ګور ژوندې چرګړې دمړې اگینا دغه شانتي مؤمن مسلمان د کافر پلارنا وتخرج المیت او تر او باسی مړی لرا من الحي د ژوندینا پلار مؤمن زوی کافری وترزق وتر رزق ورکه منا چا د تشاو چته واړي بيدک بغیر حساب بغیر د حساب نه الله ته رزق ورکه هغه چا ته غواړي بغیر د حساب نه به حساب رزق ورکه
لا يتخذ المؤمنون ندنس مؤمنان امر کوي مؤمنانو ته په ترک د موالات الكفار منکرینو د توحید سره بمینه نه کوي ورته هغه نه وزن لري ساتي لا يتخذ المؤمنون ندنس مؤمنان او الكافرين كافرون لرا اولیاء په دوستانه سره من دون المؤمنین سوا د مؤمنانو ومن يفعل ذلك او چا چې کو دې کار لره فليس من الله نو پس نه بيد د لپاره د الله تر طرف نافي شي یعنی فليس نو پس نه بي من الله د الله د طرفنا فی شیء پس شي کې الا مگر ان تتقوا دا چې دی ويریدل د الله نه الا مگر تتقوا چې دی بن شو د دې موالات الكفار نه ځان وساتو منهم د دینه توقاتن او کلک ځان ساتلو سره یعنی ځان وساتلو د دې يهودو نصاراو د کافرو د موالات او د دې دوستانه نه توقاتن په کلک ځان ساتلو سره ويحذركم الله نفسه او الله رب العالمین يروي تاسو د خپل ذاتنا نفس معنا ذات والى الله او خاص د الله رب المصير والى الله خاص الله طرف المصير زمونږ ورګرځیدل دي قول ورته وایا ان تخفو کچا تاسو پټوي ما غسفي صدوركم جو تاسو بسینو کې دي او تبدو یا تاسو ښکارا کوي هغه لرا يعلم الله الله په دې باغی باندې ويعلم الله پويږي ما پاس باندې په سماوي پاسمانو کې دی او ما په الارض او پاس چې پسمه کې دی والله الله تعالی على كل شيء قدير په هر څه باندې قدرت لرونکي دی یوم باغرز باندې تجدو مندب کې كل نفس هر یو نفس ما عمل اجر عملت چې کوم عمل کړی دی من خیر د خیر نه محضره حاضر کړي شی به جزاء داغي وما هغه عملت چې کړی دی من سوء د بدینا تودو خخیبا لو ان بینها کاش چې پمنځ د عمل او د دې وبینه پمنځ د دې سړي کې امدن وقت بعیدا لري یا زمانه لري ويحذركم الله نفسه والله رب العالمین تاسو ری د خپل ځان نه والله الله تعالی رؤوف شفقت کوونکی او نرمي کوونکی ذات دی بل عباد په خپل بندگانو قول ورته وای ان کنتم کچرته تاسو تحبون الله من کوي د الله سره فتبعوني نو زما تابعداري کوي کنه اے پیغمبر د خلکو ته دسی وایا کچرته تاسو د الله سره مینه کوي نو د زما تابعداري کوي پیغمبر ته وای ته ورته وای چې زما تابعداري کوي نو د الله محبت چې ته حاصلېږي هغه د پیغمبر په تابعداري حاصلېږي يحببكم الله من ابو کتاب سره الله تعالی او يغفر لكم وبخنه ابو کتاب تاسو ذنوبکم تاسو د ګناهونو یو سره وای چې زما ګناهونه معاف شي هغه د پیغمبر تابعداري شروع کی الله به سره مينو کې ګناهونه به معاف والله الله تعالی غفور رحیم بخنه کوونکی او رحم کوونکی ذات ته قول ورته وای اطیع الله اطاعت کوي د الله او رسول او د رسول فإن تولوا پس کجر تاسو اوریدل فإن الله فزقنا الله تعالی لا يحب مننا الكافرين کافرانو سره ان الله يقينا الله تعالی اصطفى ورکړه د آدم علیه السلام او نوح علیه السلام او آل ابراهیم او آل ابراهیم علیه السلام او آل عمران او آل عمران علیه السلام علی العالمین په ټول خلکو باندې ذریه النسل د بعضها بعد دیونه چې پیدا دي بعض د دیونه من بعض اند بعض نورنا والله الله تعالی سميع اوریدونکو ذات علیم او په ذات اذ قالت امراه وکړه چې ویلو خزه د عمران اذ قالت امراه عمران کله چې ویلی واغه خزه د عمران علی السلام ربي ورب زما انی نظرت یقینا ما نظر کړی دی لکه ستاده پاره ما منلې د ستاده پاره ما هغه صافي بطنی چې زما په خېټه کې دی محررا عزت کړی شوی وي فتقبل نو بس قبول کې مني زمانہ انك انت السميع العليم یقینا انت السميع اوریدونکو ذات العلیم او په ذات الله خاص ته اوریدونکو ذات ته زما خبره اوري او دا زمانہ قبول کا فلما بصر کلا وضعتها چې ویزي ګول هغه لرا قالت نو فرمای ربي يا رب زما اني وضعتها انثى يقينا ما وزي ګول جنې والله الله تعالی اعلم زړې پوي والله الله تعالی اعلم ډیر فؤاد بما پاس باندې والله چې د زی ګول دا یعنی دی وی چې زما خو لور وشو مریم ته پیدا شو دوی زما خو جنې پیدا شو او ما ویلو چې الک زما پیدا شو هغه با ما الله رب العالمین په لار کې نظر کړی هغه به د الله رب العالمین د پاره ازادي او هغه به د الله عبادتونه کوي او د الله د دین خدمتونه وکړي وليس ذکر ان د سړی الک کل انثى پشان د جنې باندې و اني سميتها يقينا دا ما مسمى کړی د مریم په مریم باندې و اني او زپنان و اني يقينا ز اعيذها فنا غوالم د دې لپاره به ک پتا باندې ذریتها او اولاد د دې لپاره من الشیطان د شیطان الرجیم د شیطان چرټل شوی دی فتقبلها نو پس قبول کړی دی لرا ربها رب د بقبول حسن
وقبل ولو خستو سرا وانبتها وغټه کړه نباتا حسنا په تربیه په غټولو خستو سرا وکفلها او تربیته کو د زکریا علی السلام کلمہ بسر کلا دخلا چې داخله دو علیها په د باندې زکریا علی السلام المحراب عبادت خانه ته وجد عندها مند کول بيد د سرا رزق رزق قال وی به فرمایل یا مریم او اے مریم ان لك هذا چرته ودا میوستا سره به موسم میو ورته پرتی وینو د بری تفوس گو جدا کم زین را قالت او به فرمایل دی مریم هو من عند الله دا الله طرف نه ان الله یقینا الله تعالی يرزق رزق ورګی منا چا د شاو چې وغواړي بغیر حساب بغیر د حساب نه هنالک دغه ځکه یا دغه وخت کې دعا وکړه زکریا علی السلام رب او د خپل ربنا قال وی فرمای رب زما رب حبلی راکی ماتا ملذن کا خپل طرف نه ذریه بچی طیبه پاک انک یقینا سمیع قبلون کې انک انت السمیع الدعاء یقینا قبلون کې د دعای فنادته نو پس आवाज کو دتا الملائکه ملائکه وهو قائم په داسې حال کې د زکریا علی السلام ولاړو یصلی چې مونږ کولو په محراب په عبادت خانه کې ان الله یقین الله تعالی یبشرک زیر درکې تاسو ته به یحیی په یحیی علی السلام سره مصدقا چې تصدیق کوونکې بکلمتین کلمې سره من الله د الله طرفنا وسیدا او مشربی وحصورا او بندون کې بوي ځان لرا د خواهشاتنا ونبيا او پیغمبر به من الصالحین د نیکانو قال وی فرمایل د زکریا علی السلام رب ورب زما ان يكون سرنګ بوي لي زما د بار غلام حلقا وقد بلغني او یقینا رسیدل له ماته الکبر وبډاواله و امراتي او خزن ما قرن شندلا قال او فرمایل الله تعالی كذلك د ملک ورته فرمای كذلك الله دغه شان دی الله رب العالمین کوي كذلك دغرن كذلك الله دغه شان دی الله تعالی يفعل کوي ما هغه څه شاو چوغړي ان ته هم دغه شان تی بډای او د خزه به دغه شان شندې استبد الله رب العالمین بچی پیدا کی قال او فرمایل د زکریا علی السلام رب او رب زما اجعل وغر زوالی زما د بار آیت النخا قال او فرمایل الله رب العالمین آیاتک نخستا الله تکلم الناس ثلاثه ایام دا چې ته خبر نه کې د خلکو سره ثلاثه ایام درې ورځې الا رمضان مگر په اشاره باندې وذكر یاد کا ربک خپل رب لره کثیرا ډیرا وسبح تسبیح وایا سبحان الله بالعشی د بیګای والابکار او د سحر واذ قالت الملائکه کل جو الملائکه یا مریم مریم ان الله یقین الله تعالی اصطفاکی غرواله درکړې مون تعالی را اصطفاکی ته غره کړي یقینا ته الله غره کړي وطهرکی او پاک کړي تا واصطفاکی او غرواله درکړې تا تعالی نساء العالمین پټول زنانو باندې زنانو د عالم باندې یا خدا وخت زنانه مراد دي او یا د فضیلت جزئی دي یا مریم او اے مریم اقنتی عجزی کواله ربی کی د خپل رب وسجدی او سجدی کوا ورکعی او رکوعانی کوا مع الراکعين سره د رکوع کوونکو نه ذالک دا چې دی من انباء الغیب دا واقعات چې مخکې تیر شو من انباء الغیب دا خبرونه دي د غیبونه نوحیه چې مو وحی کوي الیکتا ته پیغمبره اوس محمد رسول الله ته وی ګوره دا کوم خبرې چې دا خو مخکې تیر شوی دا چې ته خلکو ته بیانې خدا د وحی په ذریعہ نو ته پیغمبري کا نو دا اثبات د رسالت د نبی علی السلام دی وما كنت نيت لديهم د دیو سره اذ يلقون کله چې دی غرضول اقلام خپل قلمونه ايهم چې کم یو با يكفلوا کفالت کې مریم د مریم وما كنت لديهم د دیو سره اذ يختصمون کله چې دیو اغه یو بل سره جګړې کولې چې څوک به د دیو کفالت کوي اذ قالت الملائکه د کله چې ویل ملائکه یا مریم او مریم ان الله یقینا تعالی یبشرک زیر درکې تا د کلمتين په کلمه باندې من هدايا الله د طرفنا اسمه چنوم دغه المسيح مسیح به عیسی ابن مریم چې دا عیسی به نومي او دا به زوی د مریم د ټول نوم دی المسيح عیسی ابن مریم وجيها مخورز به په دنیا په دنیا کې او آخرت او په آخرت کې ومن المقربين د نزدېک له شونی ويكلم الناس او خبرې به کیدا د خلکو سره فی المهدی په زانګو کې یا په ماشومتوب کې وکهلن او په بډاواله کې ومن الصالحین او دا بد نیکانو نه قالت فرمایل ربي ورب زما د مریم فرمایل ان یکون سرنګ بوي لی زما بارا ولدن بچي ولم يمسسني او نه درسیدل ما ته بشر هل سړی یو بشر ما ته رسیدل نه دی ګړي ما سره چا جمانه د ګړي څنګه به بچي پیدا کی قال او فرمایل الله رب العالمین كذلك الله دغه شانته الله رب العالمین کوي
كذلك الله دغرنګ الله تعالی يخلق پیدا کوي ما هغه څه یشاء چې غواړي الله رب العالمین هر قسمه قدرت لري او پیدا کولی شي بغیر د پلار نه عیسی علی السلام الله رب العالمین پیدا کو اذا قضا کله چې فیصلو کی امرن د یو کار فانما یقول نو پس دغه الله یقول له د کار تكون چې شف یکون نو د بیا شي ويعلمه الله الكتاب او تعلیم ور کوي علم ور کوي د کتاب والحکمت او د حکمت او التوراۃ او د تورات والانجیل او د انجیل ورسولا او رسول به الى بني اسرائيل ته اني قد جئتكم او یقینا ما راته کړه داستان بآیتن پایتونو دا من ربکم ساسو در رب د طرفنا انی یقینا زچما اخلق پیدا کوم دا د عیسی علی السلام خبرې چې قد جئتكم بآیه من ربکم انی قد اخلق لكم من الطين یقینا ز پیدا کوم استاسو د پاره من الطين د خټنه که هيئه الطير په شکل د مارغه د بد خټنه یو مارغه جوړ کو بیا به پکې پوکې وکړو ناغه بیا روغ مارغه شو الوتوبه فانفخون زو پوکې کوم فی بدی کې فیکونون بشی بدام طیرن مارغان باذن الله په حکم د الله ګور دا د عیسی علی السلام معجزه او د الله رب العالمین په حکم باندې بده هر سکیدا و اوبریو او ز جوړوم الاکما اغا مرزاده لاندہ والابرص او اغا مرزاده پیدایشی برگی مرض والا و احیی الموت او ز جمدی کوم مړو لرا خو باذن الله د الله په حکم باندې هر سکم و انبئکم او ز خبر در کوم تاسو ته بما با خبر باندې تاکلون چې تاسو خوري و ما پاس باندې تدخرون چې تاسو ذخیره کوي په بیوتکم په خپل کورونو کې دا الله علم ورکوي ولا ان فی ذلک یقینا خامغه بدیکار کې لایتن نخدی لکم سازو لپاره ان کنتم کو چرته دا سو مؤمنین ایمان لرونکي ومصدقنا تصدیق کون کلمه دا غسا بین یدی چې مخکې دینه دی من التورات د تورات نه ولی احل او د دې لپاره چې زه بیان دا حلال حکم لکم تاسو بعض الذی باز د هغه څه حرما چې حرام کړی شی علیکم پتا سبحانه وجئتکم او زرا ما را تکړه د تاسو ته بیااتن پیونه خبانه من ربکم تاسو د رب د طرفنا فتقوا الله ان ويرګ د الله نه واطيعون زمته بيداریو گئی د عیسی علی السلام دعوت ته ما شنتوب د خبرې کړي ان الله یقینا لا رب رب زما دی او ربکم او رب تاسو دی فعبدوه نو د الله بندګیو کې هاذا صراط مستقیم دانی غلاره فلما بصر قال احس چې خی ولیدو فلما احس عیسی کله چې خخ کار کو محسوس کو عیسی علی السلام هم د دې خلکو نه کفر لرا انکار قال وی فرمایل من انصاری سوق دی امدادي زما دا بیا د غټوالی خبره دی الی الله الله تا د الله د پاره زما ملګری سوق دی قال او فرمایل الحواریون نحن انصار الله مونږ استاسو ملګریو عیسی علی السلام ته استا مددګاران مونږ د بد الله د دین نصرت او مدد کوو آمنا مونږ ایمان راوړل بالله په الله باندې وشهد او گواشه به ان مسلمون چې مونږ مسلمانان یو په دې خبره باندې مسلمان یو ربنا ورب زمونږ آمنا ایمان راوړل مونږ به ما په ځبانه انزل د نازل کړي او تبعنا الرسول او تابعداري کوم د رسول فكتبنا نوري کوم مع الشاهدين د گواهانو نه ومکروا او دیو چلو کو تدبیر کو ومکر الله یا ومکروا دیو تدبیر کوي ومکر الله الله هم تدبیر کوي هو الله خير الماکرین الله غره تدبیر کوونکی دی اذ قال الله کله چې ویل الله رب العالمین یا عیسی علیہ السلام ګور عیسی علیہ السلام ته الله رب العالمین دې ویل انی متوفیک یقینا ز پورا اخلم تعالی دا معنی نه چې زتا وفات کومه بلکې تاسو پورا اخلمه ورافعک ورته کومه تعالی الی خپل ځان ته دا دلیل دی چې الله بر دی کنه ځکه الله وې زتا خپل ځان طرف ته بر اخلمه ومطهرك او ز پاکوم تعالی من الذين دا کسانونا اے من قتلهم ايا د دې خلکو د قتل ندي بر پاکوم بر دي بوزن من الذين دا کسانونا کفروا چې کفر کړي وجاعلوا او ز ګرځوما الذين کسان اتبعوك جاوستا تابعداري کوي فوق الذي لپاس دا کسانو اتبعوك جاوستا تابعداري کوي ورستا تابعدار خلک دي هغه بزن وګرځوما فوق الذين لپاس دا کسانو کفروا چې کفر کړي د الى يوم القيامت روز د قیامت پورې ثم الى بیا ما تمرجوکم واپس دینه فحکم نو فیصله کوم بینکم ساز وبمن کې فيما پاسه کې کنتم چې اجازه فی باغی تختلفون تاسو په اختلاف کوئ فاما الذين فزار جا کسان دي کفروا چې کفر کړي فواذبون زوازا ورکم عذاب شدید سخت عذاب په دنیا کې ول اخرت په اخرت کې وما لهم ان بيد لپاره من الناصرين سوک امدادي
واما الذين ورچا کسان دي امنو چې ایمان راوړ او عملوا الصالحات عمل کړی نیک فيوفيهم نو بس الله وزب ورکم دیتا اجورهم اجرون د دیو والله الله تعالی لا يحب الظالمين من نه کید ظالمانو سره ذالک دا په دی وجه نتلوه ذالک دا چې نتلوه لولو دل را علیک پتا باندې من الآیات آیاتنا والذکر الحکیم او د ذکرنا الحکیم چې حکمت والده ان مثل عیسی یقینا مثال د عیسی علی السلام عند الله د الله پر ځبانی کوم مثل ادم په شان د مثال د ادم علی السلام دی دا تشبیه د غریب د غرب سره ګوره عیسی علی السلام نه داخله تعجب کوي چې د پلار نشته اول د ادم علی السلام نه تعجب وکړ ځکه د ادم علی السلام نه پلار شته نه مور خلقه چې پیدا کړي و د ادم علی السلام در الله تعالی من تراب د خاورنا الله رب العالمین د ادم د خاورنا پیدا کړي دی د نه پلار شته نه مور شته د نه تعجب وکړي ثم قال بیا ویلی والله رب العالمین لو د تكون چې شف یکون د بیا شو الحق حق دی من ربک استاد رب د طرف نه فلا تكن تمکه من الممترین د شکون کنا فمن حاجک پسوک چې جګړه کوي تاسو رفی پدې کې من بعد ما جاءک رسل داغه چې راغله تا تامین العلم د پوهنا فقل تور دوایا تعال وراشی ندعو راو بلی مونږه ابناءنا خپل زامن او ابناءکم استاد زامن ونساءنا او خپل زنانه ونساءکم خپل استاد زنانه وانفسنا خپل ځانونه وانفسکم استاد زانونه یعنی ټول خلق راو بلی ثم نبتهل بیا باجزی وکو او بیا دعا وکو فنجعل نو پس و بغرزو خیره لعنت الله لعنت د الله تعالی علی الکاذبین پک دروغجنو باندې چې څوک دروغجن دی الله تبارک لعنت به وایو ان هذا یقینا دا چې له القصص الحق دا بیان دی حق یو قصې دی قصص هغه قصو ته وای یو قصص دی دا بیان ته وای الحق حق دا بیان دی حق وما من اله نو نشته دی یو اله معبود برحق الا الله سوا د الله نه وان الله يقينا الله تعالی له العزيز دغ الله زور ور ذات غالب ذات الحكيم حکمت والا ذات فان تولوا بس کجرتا سو واوړل فان الله بس یقینا الله تعالی علیم په ذات بالمفسدين په فسادګرو باندې څوک چې فساد کوي الله مفسدان خلق پیژني الله په فسادګرو باندې په هده علیم ذات په دی باندې دا پیژني چې څوک فساد کوي څوک د الله په ځمکه کې هغه فساد کوي قل ورتوا يا اهل الكتاب وس قباحتون د اهل کتاب ذکر گئی قل ورتوا يا اهل الكتاب تعالوا راشي الى كلمه یو کلمه تا سواء چې برابر ده بیننا پمن زمون کې او بینکم استاذ پمن کې هغه کلمه ده الله نعبد چې مونږ په بندګی نه کو الا الله سوا د الله د الله نه ما سوا بل چا بندګی نه کو ولا نشرک او مونږ بشرک نه کو به د الله سره شی هندسه شي د الله سره بس شریک نه جوړو ولا يتخذون بني بعضنا بعضا نور لر اربابا په خدای توب سره چې شریعت جوړ کی من دون الله سوا د الله نه فان تولوا بس کجرت تاسو اورل فقولوا نو پس وای فقولوا اشهدوا نو پس وای چې مونږ گوايو بان مسلمون چې یقینا مونږ مسلمانان یو فقولوا نو پس وای اشهدوا گواشه بان مسلمون په دې خبره باندې مسلمانان یو کدا خلق دا خبر نمني نو بیا ورته دا خبره وکي چې ګوره په دې خبره گواهی چې موږ مسلمانان یو تاسو نه منې خیر یا اهل الكتاب اهل کتابو لمتحاجون ولتاسو جګړې کوي موږ سره فی ابراهیم په بار د ابراهیم علی السلام کې وما انزلت التوراۃ نو نازل کړي شوی تورات ول انجیل او انجیل الا مگر من بعد رسل داغینا ګوره تاسو وایي چې ابراهیم علی السلام يهودي او نصراني دا يهودیت نصرانیت خو د تورات او د انجیل د نزول نه وروسته شروع شوی دي او ابراهیم علی السلام خو ډیر مخکې تیر شوی دی نو تاسو څنګه وایي چې هغه يهودي و تاسو عقل نه لري فلا تعقلون فلا عقل لكم تاسو لپاره عقل نشته ها انتم ها دغه چې انتم تاسو د ما اولای دغه کسان دي دغه کسان وي حاججتم چې جګړې کوي تاسو فيما باسکه فيما لكم چې باسکه چې نشته تاسو لپاره به باغې باندې علم پوها فلمت حاجون نو پس ولې جګړې کوي تاسو موږ سره فيما باسکه ليس لكم جنشت تاسو لپاره باغې باندې علم والله الله تعالی يعلم پوهه وانتم لا تعلمون تاسو نه پوهیږئ ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا وسو ابراهيم نه يهودي او نصراني ولكن كان لكن ابراهيم عليه السلام حنيفا کلکو په توحید باندې او اعراض کوونکې د شرک نه مسلمان غاړه خودونکې وما كان من المشركين انه د مشرکانو نه ان اول الناس یقینا ډیر
نزدې د خلقنا په قربت سره د ابراهیم علیه السلام ته هغه څوک دي للذین خامخا کسان اتبعوا چې داغه تابعداري کوي وهذا النبي او دا نبی والذین کسان امنوا چې مؤمنان دي والله والله تعالی ولی المؤمنین دوست دي د مؤمنانو ودت خوخی طائفه یودلا من اهل الكتاب ذال کتابنا لو یذلونکم ارمان دې چې گمراه کی تاسو لرا و ما یذلون دوی نشي گمراه کول تاسو لرا الا انفسهم مگر خپل ځانونه گمراه کوي و ما يشعرون او دوی شعور نه لري یا اهل الكتاب اهل کتابو لما تکفرون ول تاسو کو فرق بیات الله اذا الله پایدون باندې وانتم تشهدون په دې حال کې تاسو گواهی تاسو گواہی کوي ګور قباحت د اهل کتاب دا دی چې په تورات کې خبره د قران متعلق وي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صفات پکې وو او دا غي متعلق هغه ټول خبرې پکې وي چې د هغه باوجود بیا ما شهادت پټي او گواہی پټي او کفر کوي یا اهل الكتاب اهل کتاب ولما تلبسون الحق ول ګډوډوي تاسو د حق بالباطل د باطل سره حق ول ګډوډوي د باطل سره وتكتمون الحق اول پټوي تاسو د حق لرا وانتم تعلمون پدې حال کې تاسو خو پوهیږئ چې دا حق پټول لوی ګناه ده وقالت اویل طائفه یودل من اهل الكتاب ذلك کتابنا امنو چې ایمان راوړ بالذي هغه څه باندې انزل چې نازل کړي شي علی الذين پاکستان باندې امنو ایمان راوړي وجه النهار او سوخ د حصہ د ورځ کې وکفروا او کفر کوي اخره په اخر دغه یعنی امنو ایمان راوړي وجه نه ګوره د مشرانو به د کشرانو ته ویلي تاسو لاړ شي د مؤمنانو سره کې نه او په دې مجلس کې وای چې مونږ ایمان راوړی دی نو چې مازیګر شنو بیا مونږ کفر کړی دی نو کوم صحابه کرام چې نوی مسلمانان شوي دي هغه به هم راوګرځي چې دا ولې د خلک واپس راغو په دین کې خیر نشته دی د دین د بدنامولو لپاره پیدا کارګو وکفر او کفر کوي اخر او اخر حصہ د ورځ کې لعلهم د لپاره يرجعون چې دی واپس شي د مؤمنان نور واپس شي د دین اسلام نه ولا تؤمنوا او تاسو ایمان نه راوړئ الا مگر لمن د هغه چا د لپاره تبعا چې تابعدار دي دینکم تاسو د دین یعنی تاسو ایمان مراوړئ یعنی تاسو اعتماد مکوئ په هغه چا باندې مگر په هغه چا باندې چې هغه تاسو د دین تابعدار قول ورته وایي ان الهدى یقینا هدایت چي دي هدى الله هغه هدایت خو خالص هغه هدایت دی چې الله چاته وکي ان هدى یقینا هدایت هدى الله هدایت د الله دی هغه هدایت د الله دی ان یؤتا دا چې ورکی احد یو چا تا مثل ما اوتیتم په مثل د هغه چا چې درکړې د تاسو ته او یحاجوکم یا تاسو جګړه وکي عند ربکم یا به جګړه وکي دی تاسو سره عند ربکم تاسو د رب په نسبت قل ورته وایا ان الفضل یقینا فضل قل ورته وایا ان الفضل یقینا فضل بيد الله هغه په لاس د الله کې دی یؤتیه چې ورکې منه چاته یشاو چې وی وړي والله الله تعالی واسع علیم پراخ علم والده یختص خاص کوي برحمته بخل رحمت سره منه چاله را یشاو چې وړي والله الله تعالی ذو الفضل العظیم خاوند د فضل لوی دی ومن اهل الكتاب او بعض د اهل کتابنا من هغه سوق دی انت امنه وسخه خلق بغشته کنه په اهل کتاب کوم خلق امانتدار شته انت امنه کچرته امانتدار غنی غیلره بقنطارن په یو خزانه باندې یو ادیه نو ادا کوي لیکه تا دا ومنهم باید دین من هغه سوق دی انت امنه کچرته امانتدار غنی غلره بدینارین په یو دینار سره الله یو ادیه واپس بنه کې دی لره الیکه تا ته الا مگر ما دون تا دا چې ته همیشه ولاړ علی پاغه باندې قائما ولاړ مگر هغه ته همیشه په دې باندې ولاړ کور کې وته ناس یو کټ ورزول چې پیسې مې راوځن بیا به درکې دومره ډوکوکیان دی بګي ذالک دا په دی وجه بیانوم چې یقینا دی ویل قالو ویلو لیس علینا نشته په مونږ باندې ملامتیا فل امیین مبارد مال د ملامت لیس علینا نشته په مونږ باندې ملامتیا فل امیین په مال د امیانو کې سبیل سلار یعنی په مونږ باندې ملامتیا لیس علینا سبیل فی الامیین د سیده اصل نشته د په مونږ باندې سملامتیا په مال د یتیم امیانو کې ويقولون ویل به علی الله په الله باندې ويقولون دی وی علی الله په الله باندې ما خبري
دیو په الله باندې هغه خبرې کوي او یقولون دی وی علی الله په الله باندې الکذب دروغ خبرې کوي د دې سره په یو خبره باندې علم نشته ته د چا ویلي چې دامیانو په کار کې پیسو کې چې د پتا سو باندې سر بوج نشته حرج نشته خیر دې پر دې مال خوري خدا په الله باندې دروغ وی الله او یقولون دی وی علی الله په الله باندې الکذب دروغ وهم يعلمون په داسې حال کې دی خو پوهیږي چې دا خبره خو دروغ ده بلا ولنا من اوفا چا چې پرواله کو بعهده دا الله په لوز باندې وتقوا دا الله نو یریدو فان الله نو پس یقینا الله تعالی يحب المتقين من قید متقین سره ان الذين يقينون كسان يشترون چاوي اخلي بعهد الله په لوزونو د الله تعالی باندې و ايمانهم او په قسمونو د دیو باندې ثمن قليلا دنیا معمولی اولئک دا کسان چې لا خلاق لهم نو به برخه د دیو د پاره حصو په اخرت په اخرت کې ولا يكلمهم الله او خبر بونه کې د دیو صلی الله تعالی د رحمت ولا ينظر اليهم وبنغوري دیوتا په نظر د رحمت باندې یوم القیامت پر ورځ د قیامت ولا یزکی من پاکی دی لرا ولهم عذاب عظیم علیم د دې پر عذاب دی دردناک وان منهم يقين بعد ذين لفريقا خامخ ودل ويلون شعل ولا بي السنه خپل جبه بالکتاب په کتاب باندې تحریف به پېکو لتحسبوا ذي لپاره چې ګمانو کی په دې باندې من الكتاب د کتابو وما هو من الكتاب وحال ذلك چې دانو د کتاب نه د ځان به خبره کوله بیا به دا خدای الله خبرې دی او خلکو ته به دې ښکارا کوله او یقولون ويديو هو من عند الله دا الله طرف نه دی وما هو من عند الله او دا الله طرف حال دا چې دا الله طرف نه دی او یقولون ويديو على الله فالله بن الكذب دروغ وهم يعلمون په دې حال کې دی خو پويږي ما كان لبشر نه دی جائز دی او بشر د لپاره ان يؤتيه الله دا چې ورکی الله رب العالمین هغه ته الكتاب کتاب والحكم والنبوت والحكم او پوها د علم پوها ولورکی او حکمت ولورکی والنبوت او نبوت ولورکی کتاب نه مراد قران دی او حکمت نه مراد احادیث دي او د نبوت نه مراد پیغمبري ثم يقول بیاوي دا للناس خلق تكونوا چې شی عبادت بندگان لی زما د پاره من دون الله سوا د الله نه ولكن كونوا لكن شيء ربانيين الله ولا خلق بما پاسبن کنتم چې تاسو تعلمون الكتاب په سبب د دې چې یی تاسو چې الله رب العالمین تعلمون الكتاب چې تعلیم ورکړی د دیوتا الکتاب د کتاب او بما کنتم او په سبب د هغه څه چې یی تاسو تدرسونه تاسو درسونه درکړی شي دا قران په تاسو باندې لوستل شي کورا بما کنتم په سبب د هغه څه تعلمون الكتاب چې تعلیم درکړی شوی دی تاسو ته د کتاب و بما او په سبب د هغه څه کنتم چې تاسو تدرسونه چې په خپل لولئ ګوره په خپل لولئ او تاسو له تعلیم د کتاب درکړی شوی دی نو د دې په وجه باندې تاسو ربانیین جوړ شئ د الله والا خلق جوړ شئ پیغمبرانو دعوت داده ولا یامرکم او نه حکم کوي تاسو دا ان تتخذوا دا چې تاسو ونی سیل ملائکه ملائکه لرا والنبیین او پیغمبرانو لا اربابا خدایان تاسو د انبیانو د پیغمبرانو نه الہ جوړ گئی د پیغمبر دعوت همیشه د پاره د توحیدی د شرک دعوت پیغمبر نه کوي ایا امرکم ایا حکم کوي تاسو ته د پیغمبران بالکفر په کفر باندې بعد اذ انتم رست داغنه چې تاسو مسلمانان واذ اخذ الله او یاد کا هغه وخت چې غسله الله تعالی میثاقا پوخ لوزن نبیین د پیغمبرانو د ټولو پیغمبرانو الله رب العالمین لوز غستو سیوا د محمد رسول الله لما پس هر کله اتیتکم چراغ تاسو ته من کتاب د کتابنا و حکمت او د حکمتنا ثم جاءکم بیا راغ تاسو ته لما پس هر کله اتیتکم چې ما در کو تاسو ته من کتاب د کتابنا و حکمت او د حکمتنا ثم جاءکم بیا راغ تاسو ته رسول یو پیغمبر مصدق چې هغه تصدیق کوونکی لما د هغه سره معکم چې تاسو سره دي لتؤمنون خامخ تاسو به ایمان راوړی په دې پیغمبر باندې به په دې باندې ولتنصرنه او خامخ تاسو به داغه مدد کوئ ګوره د محمد رسول الله مخکې څومره پیغمبران تیر شوي دي ټول الله رب العالمین د لوز غستو چې ګوره تاسو به خامخ د دې پیغمبر تابعداري کوئ د دې پیغمبر
خبره به منئ او د امداد به کوئ. قال اویل الله تعالی اقررتم تاسو اقرار وکړو واخذتم او الله وی واخذتم او اغستو تاسو نه على ذلكم په دې کار باندې تاسو ته اسری لوز قالوا ویل اقررنا مونږ اقرار وکړو. قال ویل الله تعالی فاشهدوا بس گواشه وانا معكم من الشاهدين زوم تاسو سره گوایم دي خبري. فمن تولى نو پس څوک چې واوړې دولو بعد ذلك رستو دی کنه فاولئک هم دا کسان چې هم الفاسقون خاصم دي کامل فاسقان دي. افغیر دین الله ای بغیر د دین د الله تعالی نه یبغون دوی لټین وله او خاص دی الله د پر اسلمه تابع دي من هغه څوک په سماوات کې پاسمانونو کې دي ول ارض بزمګه کې دي توان په خوخه باندې وکرهنه او په ناخوخه باندې په زوره وهلیه او خاص دی الله د پر یرجعون واپس کیدل دي یو به واپس کړی شي الله. قل ورته وایا آمنا مونږ ایمان راوړل دی بالله په الله وما او پاسبان وما هغه سا انزل چې نازل کړی شوی علینا په موږ باندې وما او پاسبان انزل چې نازل کړی شوی علی ابراهیم او ابراهیم علیه السلام باندې او اسماعیل او اسماعیل او اسحاق او اسحاق او یعقوب او یعقوب ول اسباد او اولاد او د دې باندې وما اوتی او په هغه چې ورکړی او په هغه مونږ ایمان راوړو په هغه سبا باندې اوتی چې ورکړی شوی موسی علیه السلام ته او عیسی علیه السلام ته او نبی او نور پیغمبرانو ته من ربهم د طرف د رب داوینا لا نفرق مونږ هیڅ فرق نه راولو بین احد منهم پمنځ د یو د دیو کې ونحن له مسلمون او خاص مونږ د الله ته غاړه خودون کیو. ومن يبتغي او چا چې ولټول غیر الاسلامي بغیر د اسلام نه دینن بل دین څوک چې د الله نه د الله د دین نه چې کوم اسلام دی دنه ما سوا بل یو دین لټای فلن يقبل منه ویچره قبول بنشي. اسلام راغله د قران راغله د پیغمبر راغله د دین روست بیا يهودیت نصرانیت غواړي سو او یا بل یو دین پسې نو الله وی هیڅره به د قیامت کې د دین قبول نشي. وس اسلام راغله د مخکې ټول دینونه هغه منسوخ شو وس اسلام تراتل پکار دي. ومن يبتغي هغه څوک چې لټي غیر الاسلام غیر د اسلام نه دین بل دین او فلن يقبل نو چې قبول بنکړي شي منو داغنا وهو فی الاخرته او په دې حال کې وهو او دا سره چې فی الاخرته په اخرت کې وي من الخاسرین د کامل تاوانیانو نام. کیف یهد الله سرنګ به هدایت کې الله تعالی قوم یقوم تا کفرو چا کفر کوي بیا بعد ایمان مرسل ایمان د دیورا ایمان راوړي بیا رست کفر کوي. وشهدو او دیو گواہی کوي بان الرسول یقینا وشهدو او دیو گواہی ان الرسول یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې حق د حق دی وجاءهم البينات واغلی دیو ته واضح دلایل او معجزې والله الله تعالی لا يهدي هدایت نه کې القوم نه قوم د ظالمین چې هغه زديان او ظالمانی اولئک دا کسان چې جزاؤهم بدل دیو ان علیهم دا چې وی به بدیو باندې لعنت الله لعنت الله تعالی او الملائکه د ملائکه او الناس اجمعین د ټولو خلقو خالدین همیشه به فیا پدې کې لا يخفف سپک بنکړي شي ان ول عذاب د دین عذاب ولا هم ينظرون او دی له مهلت ورنکړي شي الا الذين مگر ها کسان تابو چې توبه وستل د من بعد ذالک رسل کنه واصلح خپل اصلاح کړي د عمل عقیده برابر کړي فإن الله وسقنا الله تعالی غفور بخنه کوونکی ذات رحیم او مهربان ذات دی. ان الذين قلنا کسان کفروا چې کفر کړي بعد ایمان مرسل ایمان د دیونه ثم ازدادوا بیا زیات شوی د کفرن په کفر کې لن تقبل ان چر قبول من کړي شي توبتهم توبه د دیو او اولئک دا کسان چې هم الظالمون خاصم دي ظالمان دي. ان الذين قلنا کسان کفروا چې کفر کړي و مات او مړ شو وهم کفارون په دې حال کې دي کفارو فلن يقبل نو چر قبول نکړي شي من احدهم یو د دیونه ملء الارض فمثل د ډکوالی د زمکه ذهبن د سرو زرونه ولو افتداوی کچرته دیو فدیه کی ورکی دغه لا الله رب العالمین دا یعنی یو سړی د دنیا نه کافر لاړ او د الله رب العالمین سره د کفر سره مخ شو کافر دی کلمه نه دی ویلي ایمان برباد شوی دی ایمان نه دی راوړی دنیا نه تللی دی کافر دی او د الله مخ ته لاړ کدی الله رب العالمین نه الته خو سشته دی نه چې ورکی کچرته بالفرض دې دا ټول زمکه د سرو زرونه ډکه کی او بیا الله رب العالمین ته په فدیه کې پیش او دا ولور کې او دا ول جرمانه کې ورکی او ما معاف کړي الله رب العالمین و چې دا به قبول نشي. اولئک دا کسان چې لهم د دې بار عذاب علیم دردناک وما لهم ان شر د دې لپاره من الناصرین سو امدادي قیامت چې کفر سره لاړې کنه هلاک او تباہ شي بیا دې هیڅ نه قبلېږي نو به در سره څوک مدد وکړي ځکه د قیامت ورځ دا د ورځ ده چې دا د افسوسونو د حسرتونو ورځ ده او هغه افسوسونه حسرتونه
الله رب العالمین موږ ته په دې دنیا کې خودلی دی چې ګوره دا افسوسونه به بیا کوي نو نن دا عمل خپل برابر کوي او د اخرت سوچ کوي د پیغمبر تابعداري کوي د قران تابعداري کوي عقیده د توحید برابر کوي او په سنتو باندې عمل کوي